یا چې ښه نشه یم نو ښه یم، یا چې په سجده یم نو ښه یم، او زه په طبیبانو نه رغېږم، زه چې تا سره یم نو ښه یم. او ستاسو ښار کې خلک په رنګونو مړه، زه پکې ساده یم نو ښه یم. او خدایه د خدایانو دې ساتلی یم، شکر ستا بنده یم نو ښه یم. او خوی د مشال راته راکړی دی، ویښ چې ټوله شپه یم نو ښه یم. شپه د هلال دی ربه، تارک مشال دی ربه، په زړه یې سوال دی ربه، عجب یې حال دی ربه، لاس یې نیولي په دعا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جوړ کړه کتار شورو له ما نه وکړه، او دا ځل د دار شورو له ما نه وکړه. که حق وینا په غدارۍ کې راځي، بیا د غدار شورو له ما نه وکړه، او ما ګناهګار کړه یو ډرامه جوړه کړه، د دې کردار شورو له ما نه وکړه. او د وینې خال که په تندي جوړوي، د خپل سینګار شورو له ما نه وکړه. رحیمه ربه ګناهګار که بخې یم ګناهګار شورو له ما نه وکړه. او چا نامعلومو دی وجلی مشال، نن د اخبار شورو له ما نه وکړه. ښکلی دی سم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی، لور د هوا ښکلی ده، زوی د آدم ښکلی دی، یو چې د سوات شي جانان بلې موسم ښکلی دی. او مسافرۍ له مزه پتا خو چم ښکلی دی، او یوازې زه نه وایم وایي علم ښکلی دی. او د هغه پیغلې جینۍ زلفو کې خم ښکلی دی، زما ټوپک بدی شي ما ته قلم ښکلی دی. او ته په واګه مین یې ما ته تورخم ښکلی دی. او چاته یې ویل د مشال تصویر خو سم ښکلی دی. منم صمد یې خدایه، ولم یولد یې خدایه، احد یې خدایه. یا چې ښه نشه یم نو ښه یم، یا چې ښه نشه یم نو ښه یم، یا چې په سجده یم نو ښه یم. ګرانو کتونکو، د دغه شعرونو خالق مشال صاحب را سره ولاړ دی، ډېر محترم. د ننني مشاعرې په حواله تاثرات او نوي نوي شعرونه به دې تاسو ته مخاطب کړو. زموږ سره اوسئ، ډېره مهرباني د وخت راکړو. ډېره مننه. سوات د ټولو مینوالو یاره زه چې څومره هم شکریا ادا کوم نو کمه به وي، ځکه چې دغسې خو راغلي یو څنګه ما وویل، خو مشاعرې ته چې رالو نو دومره مینه دومره داد او ډاډ چې سره میلاو شو، نو هغه خبره چې څومره مستیم او څومره مننه وکړم نو کمه به وي. ستاسو هم ډېره زیاته مننه، ستاسو څومره مینوال دي هغوی ته ډېره ډېره مننه او سلامونه او احترامات. او خوشحاله دې راته اوسي او دعاګانې به کوو نوی کال دی چې الله یې زموږ د ټولو پښتنو ډېره ډېره مننه مهرباني. ښه جي، دا به راته ووایه نننۍ مشاعره په حواله څه تاثرات په لنډو الفاظو کې بیا را سره ښه شعرونه ځي. نو مشاعره خو بس دا خبره بس اخیری افسر افغان لګیا دی او ډېر ښکلی محفل یې جوړ کړی، خو دې خواته رالو افسر افغان ډېر په بغیر سره. خو بهرحال ډېر خوندور پروګرام دی او الله دې وکړي دغه رنګ د پښتنو د امن بنډارونه دې ډېر شي. او خاص کر زموږ چې کوم ځای کې پښتانه دي او د دردېدلي دي خفه شوي دي، دغه رنګ له خوندورې غونډې ورته پکار دي چې موږ دې وکړو چې زموږ دا ځوانان زموږ دا وروڼه زموږ دا پښتانه ته خوندونه واخلي. نو زه په دې هکله باندې د سوات د چارباغ خلکو ته ډېر داد ورکوم، ډېره مبارکي ورته ورکوم، دومره خوندور پروګرام یې وکړو. ستاسو هم ډېره مننه. دغه شعرونه دې بس تا ته ډالۍ وي چې یا چې ښه نشه یم نو ښه یم، یا چې په سجده یم نو ښه یم، او زه په طبیبانو نه رغېږم، زه چې تا سره یم نو ښه یم. او ستاسو ښار کې خلک په رنګونو مړه، زه پکې ساده یم نو ښه یم. او خدایه د خدایانو دې ساتلی یم، شکر ستا بنده یم نو ښه یم. او خوی د مشال راته راکړی دی، ویښ چې ټوله شپه یم نو ښه یم. دغه یو کلام دی، تاسو به دا هم اورېدلی وي، بلاول سید ویلی دی. او بله خبره ده ملګرو ته ډېر ته خو پته وي، خو دا کلام د انډیا نه یو جینۍ ویلی دی، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. د بحر و بر مالکه، هر زنده سر مالکه، سمې او غر مالکه، شپې او سحر مالکه، دنیا ستا د ربه، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. د ګل ښکلا کې ته یې، مست خندا کې ته یې، غم او ژړا کې ته یې، تیارې رڼا کې ته یې، ذات ته خور شوی په هر خوا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. منم صمد یې خدایه، ولم یولد یې خدایه، احد یې خدایه، کړه مې قبوله التجا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. شپه د هلال دی ربه، تارک مشال دی ربه، په زړه یې سوال دی ربه، عجب یې حال دی ربه،
لاس یې نیولي په دعا وتعز من تشاء وتذل من تشاء. او د سواد په حوالې سره مونږ خو ډېره خبره شعرونه دا کړي خو دا به راته ووایم چې خلکو خوښ کړی دی چې ښکلی دی سم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی لور د هوا ښکلی ده زوی د ادم ښکلی دی یو چې د سواد شي جانان بلې موسم ښکلی دی او مسافرۍ له مزه په تا خو چم ښکلی دی او یوازې زه نه وایم وایي علم ښکلی دی او د هغه پیغلې جینۍ زلفو کې خم ښکلی دی زما ټوپک بدی شي ما ته قلم ښکلی دی او ته په واږه مین یې ما ته تورخم ښکلی دی ته په واږه مین یې ما ته تورخم ښکلی دی او چاته یې ویل د مشال تصویر خو سم ښکلی دی. ژوند ته مې ښکلا نامه ورکړې ده مینې ته مې ستا نامه ورکړې ده ژوند ته مې ښکلا نامه ورکړې ده مینې ته مې ستا نامه ورکړې ده او چا رانه تعریف ته حسن غوښتی دی ما خو پکې ستا نامه ورکړې ده او اوس خو یې په جار هر چاته وایمه تا چې راته ویلي چې زه ستا یمه او دا ځل مرور نه یم پښتو کوم لږه شان پښتو به درته ښایمه او زه چې به تیاره کې وارخطا شومه مور به راته زر ویل چې دا یمه او د اخري دغه شعرونه ورته ډالۍ کړم چې جوړ کړه کتار شورو له ما نه وکړه او دا ځل د دار شورو له ما نه وکړه او که حق وینا په غدارۍ کې راځي بیا د غدار شورو له ما نه وکړه که حق وینا په غدارۍ کې راځي بیا د غدار شورو له ما نه وکړه او ما ګناهګار کړه یو ډرامه جوړه کړه د دې کردار شورو له ما نه وکړه او د وینې خال که په تندي جوړوي د خپل سینګار شورو له ما نه وکړه او رحیمه ربه ګناهګار که بخې رحیمه ربه ګناهګار که بخې یم ګناهګار شورو له ما نه وکړه او چا نامعلومه دی وجلی مشال نن د اخبار شورو له ما نه وکړه. څومره هم پښتانه وروڼه دي هغوی ته دغه یو خواست دی چې خپلو د بچو تربیت په ښه ډول باندې پکار دی ځکه چې زموږ د پښتو معاشرې زموږ د پښتنو دا یو غټه سرمایه ده پکار دی چې د خپل بچي موږ هغوی ته داسې تربیت ورکړو چې مطلب زموږ د پښتون کام زموږ د دردېدلي کام د دې ولس په ښه باندې راشي سبا له په خیر باندې راشي. بل دا چې زموږ خلک دا پکار دي چې وایي چې کم سړی د خپل بچي نه ناخبره وي چې زما دا بچی څه اکټیویټي کوي دی کوم ځای ګرځي نو د هغې مطلب دا دی چې دی په خپل کور کې یو هغه خبره وایي غلط سړی پالي او د هغې پرورش دی کوي دې معاشرې ته یو غلط سړی ورکوي که نه نو پکار دی چې د خپلو بچو معلومات کوي چې کوم ځای کیني کوم ځای پاسي د هغوی د مطلب ګیدرینګس چې ورته موږ وایو یاران دوستان او څه اکټیویټیز کوي نو پکار دی چې خپلو بچو سره خپله وله وخت ورکوي خپل بچي خپل ملګري کوي زما بچی دی تاسو به لیدلی وي هغه ما سره داسې وي لکه زما ملګری دی هغه ته زه چېرته ځم ما سره بل چا ضرورت هم ني نو پکار دی چې خپلو بچو له ټایم ورکړو تعلیم پې وکړو د دې معاشرې د پښتون په ولس په کام په ښه باندې راشي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. ډېره مهرباني د وخت په راکړو ډېره مننه. آباد اوسئ. ګرانو کتونکو مشال صاحب ډېر زیات ښکلې خوندورې خبرې اترې وکړې په اخر کې دغه ښه میسج هم ورکړو او ډېر خوندور شعرونه چې تاسو به اورېدلي او خوندونه مو چې تاسو اورېدلي اخیستي وي تر بل پروګرام پورې خپل قربي افتخار یې خوندور کې اجازت پر الله مو سپارو د الله په امان.